من الشيء هغه صورت چې ماخوذ من الشيء عند العقل یا مطابقی یا غیر مطابقی خو چې ماخوذ من الشيء دا علم ده دا تعریف تا وکړه او دا تعریف ته نه وکړه چې حصول الصورت شی فی العقل چې علم عبارت ته حصول دی صورت شی نه بلکې دا دی ویلا چې علم صورت اصله من الشی علم ماخوذه من الشی چې شنه ماخوذی صورت دا علم ده بیا مطابق شي سره یا نه پتا شي نه واخص لکه یو شی من بعید وینه اته غنه واغلی صورت انسان دا علم ده کنه اگر کا شی بعید په واقع کې شجری یا کانای وټ کانای اته انتظار شي چې دا انسان ده خدا صورت تا پته علم ده ولی الماخوذ من الشیء دا تا په ذهن کې اصل ده ماخوذ من الشیء ده مطابق ده یا نه ده دا علم جهل ته شامل ده لکه غیر جهل ته علم شامل ده جهل ته شامل ده چې دا مطابق نه مال او صورت سره ماخوذ من الشیء یا مطابق یا نه فیشمل الجهل دا جهل ته شامل ده دا قسم دا تعریف جهل قسم دی تصدیق ده تصدیق قسم دی علم ده یو صورت توش ہے حصول صورت توش ہے نو صورت توش ہے اضافت شیطه ده او متمادل صورت نه صورت مطابقه لشه ده حصول صورت تیش ہے ای صورت المطابقه لشه جهل ہوتا ہے ځکه جهل کې صورت نه مطابق شي سره نو دا دوم تعریف څه ده چې حصول صورت څه شي دا مې نه وکړ ځکه دینه جهل وځي ځکه متبادل صورت څه نه صورت مطابق ده جهل کې نه صورت مطابق اول تعریف نه دا نه وځي چې کله تمویل دي صورت اصله الماخوذه من الشيء چې شینه واغلي څون کانه مطابقا عملا نو جهل ته ورځي دوم تعریف جهل ته نه ورځي ځکه مې دا دوم تعریف نه وکړ چې حصول صورت څه شي اول تعریف نه وکړ چې صورت اصله من الشيء چې ماخوذ من الشيء مطابق یا نه دا دومه وجه وای چې حصول صورت څه شي دا خو مشهور تعریف ده دا نه دی ودل ولې وکړ دا وای ولأن المتبادل من صورت الشيء الصورة المطابقة فلا يحتمل الجهليات المركبة وإذا میں ذکر نو کہ صورت توش ہے چې متبادل صورت نه صورت مطابقه لشه ده چې شینه کوم صورت ته اخرسته ده هغه سره بدای مطابقي مجال مرکب وته چې دا قسم د تصدیق ده تصدیق خو ځان به نسبت تک مدا ځان به نسبت کله راجح وي یعنی نقیض احتمال مرجوح وي پیدا ځوان کله بدای ځان به نسبت راجح وي په حد جزم ته برسېدلای یعنی احتمال د نقیض باندې فی الحال باندې نو کچې ته دا چې تا ځان به نسبت و ځان دی په مسله راجح انا کیږي چې امر جوړ پیدا ځوان اګه دا ځان په مسله چې تا باور په مسله چې زیدن کامل راجح والی سره سره حد جزم تر رسیدلو جزم دا معنا چې احتمال د نقیص په کې نه و فی الحال نو فی المعال ویا نو په فی الحال نو باقی په معال کې یا احتمال د نقیص نو یا وو نو فی الحال نو په معال کې احتمال د نقیص وو به تقلید پیدا ځان تقلید ده چې تا په مسلې د امام باندې ځان ده حد جزم تر رسیدره ده احتمال د نقیض نشته فی الحال نشته اگر کمال کې شته چې دای شي چې دغه ځان تاول زائل شي چې د حد جزم تر رسیدره ده فی الحال احتمال د نقیض نشته په معال کې کېدای شي دا زائل شي دا تقلید
کمال کې احتمال دی نقیض نه و نو فعل احتمال دی نقیض نشته معال کې احتمال دی نقیض نشته بیا مطابق للواقع وي بدا یقین یا بغیر مطابق للواقع دا جهل تر جهل ته جهل مرکب وای جهل مرکب ولې وته وای ځکه دا مرکب من الجهلین ده دو جهل دي پکې یو خدای ځان نه په مسئله خدای ځان په مسئله ده یو جهل ده چې خدای ځان نه په مسئله باندې دا صحیح ده حالانکه غیر صحیح غیر مطابق للواقع یو جهل دار چې تا ځانو په مسئله باندې چې دا مطابق للواقع ده او غیر مطابق للواقع نو یو جهل خدا شه چې تا ځان په مسئله ده چې مطابق للواقع نه ده یو جهل دوم جهل داو چې دا غیر مطابق للواقع او تا ځان په دې چې دا مطابق للواقع ده نو دا دوم جهل دې ته دا جهل مرکب وایي لأنه مرکب من الجهلین دو جهل دي کنه یو ځان په مسئله ده چې دا مسئله غیر مطابق للواقع ده یو جهل بل جهل دا چې دا ځان په مسئله ده چې نو مطابق للواقع اته ځان په دې چې دا مطابق ده دا دوم جهل شو غیر مطابق دې مطابق وي ده فلترکب من الجهلین دو جهل رااله یو جهل داشه چې تای ځان په مسئله ده چې غیر مطابق واقع ده یو جهل دوم جهل دا چې دا مسئله غیر مطابق واقع و تای ځان په دې چې دا مطابق ده دا دوم جهل شو دې جهل مرکب وای دا قسم من التصدیق ده دا قسم من العلم ایو جهل بسیط ده جهل بسیط قسم د تصدیق نه ده جهل بسیط ده چې تا ایزانی په وی خبره باندې غلط ای بس غلط خبره باندې دی ایزانی دا جهل بسیط ده دا قسم من التصدیق نه ده ان قسم من العلم ده چې علم هو یو تصور دی یو تصدیق قسم د تصدیق خو جهل مرکب ده اجال بسیط خدا دا چې تا ځان په مسئله باندې وي یو مسئله باندې تا ځاني چې غیر مطابق دي واقع سره نه مطابق دا جهل بسیط شو تا په داسې مسئله ځان چې مطابق له واقع نه ده بیا ځکه جهل شو دا قسم من العلم نه ده قسم من العلم خو پاسه ګرځي چې تا ځان په مسئله چې غیر مطابق للواقع اته ځان په دې چې دا مطابق ده داینه وسیلم شو یو مسئله مطابق للواقع نه جهل یو دوم دا چې تا ځان په دې چې دا مطابق ده هو ځایلم شو نو قسم د تصدیق او قسم د علم جهل مرکب ده جهل بسیط خو نه ده قسم د علم لکه جهل بسیط خدا ده چې تا علمي په مسئله خلاف واقع دا علم نشوي علم خدا ده چې تا ځان په مسئله چې غیر مطابق دی واقع او تا ځان دا یو جهل تا ځان په دې چې دا مطابق ده و علم شه چې دا قسم من التصدیق ده ځکه جهل مرکب ویلا دا سی ویلا ولأن المتبادر من صورت شيء بل دا متبادر صورت شيء نه فدغ تعریف ته چې دې عبارت ته حصول صورت شيء صورت شي ته مضاف ده نو متبادر صورت مضافه نه دا چې دا مطابق شي سره فلا يشتمل الجهليات المركبه دا شامل سے جهل مرکب تا ځکه جهل مرکب کې خصوصیت نه مطابق شي سره بیا مداوله چې مرکب ټکای وکړ او جهل مرکب چاته وای ایزان په مسئله چې غیر مطابق دی واقعي اتی ځان په دیو کې چې دا مطابق دا اوس جهل مرکب شو دا قسم من التصدیق ده دا قسم من العلم ده
اجال بسیط چاته وایي ایزان په خبره علم په خبره چې نه مطابق دی واکه بس دا بسیط څه دا علم نه ده دا نه ده کیسه مینه تصدیق ځکه مرکب ټکا ولګاو دی وکنه فلا يستعمل الجاهليات المركبه دا جالي مرکب ته نه ولي والتالي باطل بخلاف دغ تعریفنا چې ما کړی ده سورۃ الحاصله من الشيء ما خدا سي ویلي چې سورۃ ماخوذ من الشيء بس مطابقا اولا مطابقي واقع سره یا نه تصدیقات تو ورلای تصورات تو ورلای جهلیات تو ورلای وی مطابق یا نه مطابق بل اعتراض پکې ولانه يخرج عنه العلم بالجزئيات الماديه عندما يقول باقتسام صورها في القواعد والآلات بل دا تعریف باندې بل اعتراض کوي چې دا تعریف نه ده صحیح کم حصول صورتی شای فی العقل دا تعریف غلط ده ولی ځکه دا غلط ویل دي حصول صورتی شای فی العقل عقل ظرف تی صورت ګرځولای ده چې دا صورت دا په عقل کې حاصلې ځکه فی په داخله کړی ده نو عقل ظرف صورت ده نو دا شامل نشه علم ته په جزئیات مادیه او چې کوم علم په جزئیات مادیه او د زید امر دا جزئیات مادي لري کړه زید امر بکر کوټا وطن غرما سحر ډوډۍ چای پراټا دا ټول جزئیات مادي دي دې با د علم نه در شامل ځکه ته وایې چې علمي عبارت ته حصول صورت تی شي چې صورت تی شي اصلي فی العقل عقل کې ادي مادیات صورت عقل کې نه راځي ځکه عقل هم مجرد ده نور ده نفس ناطقه نور کې مادي صورت نه راځي ولې نه راځي ځکه صورت ماده دا هم ماده ځکه حصول بیان فساد تا مخ کې ویل ذهن کې او شای صورتي دا نفس شای خارجي ده یعنی دا نفس شای خارجي راغلی ده د صورت مادي ماده زید مادي ده نو صورت زید هم ماده ده ولې بنا په حصول بیان فسها زید زید تر راغلی ده بنفسها په خپل چې په خپل رااله په صورت زید زید ده کنه زید جوهر ده صورت جوهر ده زید مادی ده صورت مادی ده ام مادی په مجرد کې نه راځي فی العقل مادی صورتونه مادیات دا عقل کې نه راځي ولې نه راځي ځکه عقل مجرد ده ام مادی هم مادی ده ام مادی قابل التقسیمی التقسیم فعال کې مستجیم ده تقسیم د محل لره بیا خو عقل تقسیم شي اب قابل التقسیمی اچوک چې قابل التقسیمی اکه استعداد د تقسیمی اچھا کې چې استعداد د تقسیمی هیولای بیا خو عقل هیولانی شو مجرد نشه لازم چې کل د مجرد په هیولا او طالبات دیو جنا دا تعریف څه ده حصول صورت شای فی العقل دا غلط ده دا مورد اعتراض ده ځکه صورت شای معنا صورت مطابق لی شای فی العقل چې عقل کې نه پروتي چې دا تعریف شو لازم شو دا خبره چې تعریف جامع نه شو وتعلی باطل دلیل ملازمه ځکه صورت مادیات او علم د مادیات ہوتا ہے ځکه علم د مادیات هو صورتي صورت مادیه هم ماده بنا په حصول بیان فسیا ذهن کې نفس خارج راځي خارج کې شای ماده ده نو ذهن کې مادي ده نو صورت مادي ماده ده ماده په عقل کې نه راځي ځکه عقل مجرد ده ماده نه پکې راځي ځکه ماده قابل التقسیمی ماده هوای دي چې استعداد دي پکې تقسیم قبلې التقسیم په حال کې مستجیم ده تقسیم د محل لره بیا په عقل کې تقسیم راشي اچھا عقل کې تقسیم راشي نو دغه به استعداد د تقسیم راشي
استعداد صفت لازمه دی هیولا ده نو لازم شي قلب مجرد په هیولانی یا خو عقل مجرد نشه بیا خو هیولانی وګرځي دی وجنا دا تعریف څه ده چې حصول صورت تیر صاحب فی العقل دا نه ده شامل علم ته په جزئیات مادیه او جزئیات مادیه او صورتونه عقل کې نه راځي په خلاف دې د تعریف چې ما وکړ ما چې ویلا الصورت الحاصله من الشيء عند العقل ما خدا چې ویلا چې صورت حاصله من الشيء صورت ماخوذ شي نه یا مطابق یا نه عند العقل عند هغه ټګېډه ده یو خو فی العقل ده دا وړو کې ګېډه ده ایو ډوډۍ خو طالبانو والا ګېډه ده ایو ډوډۍ خو ایو عند العقل هغه ټګېډه ده عند العقل دا چې عین عقل کې دا عقل کا دا عند العقل یا عقل ته نږدې پروتي حواس باطنو کې دا عند العقل اسم مشترک کی دا عند العقل خیال کی وی دا عند العقل عند العقل هو غټه ګېډه ده آج کل والا ګېډه آج کل والا ګېډه ده دا وام والا ګېډه چې دا آج کل والا ګېډه دا ارشه خوري ارشه خوري ډوډۍ خوري مچړی کی خوري سپینه چرګ خوري هوټل کې ناشتي مختلف شیان خوري دیو چې غریبانو غاټه غټه ګېډې داس تاسو یې دا کله کله وام ګرځي دلته راځي کله مان راځي تا غاټه ګېډې ته وایي دا به څنګه ژوندۍ تیرې غاټه ګېډه به ژوندۍ څنګه تیرې دا خو همیشه حامل خدموندیا حامل خدمو تیم نشته راوړي اته ډېر تکلیف بیا ګرمي لوی تکلیفونه دا ظالمان په ځان بل چې کسان راغلي جمعه تر ټول دومره هاټ غټ مخانه وداین دا یو سټا دا ما راځو ټکتل یو سړی پکې خو ادا نور دې چلو نور هغه غټي نماز تراله کنه جمعه ته دا ملاویږي خلکو سره زور پاسه ده نو ما چیرې دا وتیر ما تاسو لکه چې سپینې چرګې پړلې دا دومره غټ نو خزه به تر نه پازا بیا دا دومره غټه ګډه چې په خزه ورواته دیو چې خزه چې دی کنه وڅ سړای چې آدو تخواخي چې وڅ نه یا صاف دا طالبانو باندې خوشالي چې طالب سړی میړی خاوند هغه طالبان هو څه کړی نه داسه دوه خوشالي چې دا میانو کې کنه دا بیان نن سبا میان ګيري خړېلي خولي په بېګي غړ غټ مخاني دا هاته هاته خېټي دا لوی مصیبت لوی جنجال ده ګور ها بل دا تعریف څه ده حصول صورت شیء فی العقل چې صورت په عقل کې وي دا نه ده ټیک ویلا لازم بسی عدم جامعیت وتعالی باطل دلیل ملازمه علم په جزئیات مادیه او اوزی ځکه جزئیات مادیه باندې به علم خود صورتي عقل کې باندې نه پروتي مادي صورت عقل کې نه راځي ځکه عقل مجرد ده صورت مادي ده ماده تقسیم قبلې به عقل تقسیم قبول کی ځکه تقسیم پال کی مسلم تقسیم لره په مال کې دا اچوک چې قابل تقسیمی آکه استعدادي اچھا کې استعداد یا هیولای لازم چې قلب مجرد په هیولانی عین لکل خو سید چې عقل خاطئ کبه عقل کیوی بیا عقل خاطئ ده لکه صور دی کلیاتو یا صور دی جزئیات مجرده او عقل خاطئ نه عقل خاطئ نه زیوی لکه صور دی جزئیات مادیه دا حواسو کې ده اسم مشترک کې ده خیال کې ده دا مين ده لکل لکن عقل خاطئ نه زیاده کړ ایو بیا کلیات دي لکه مفهوم دی انسان مفهوم دی صلات وهكذا ذا مفهوم دی حج مفهوم دی ایمان دا ټول کلیات مجردات دي دا بیا عقل کې راځي دا سي جزئیات مجرده چې نفوس نه تکدي وکول اشاره دي مجردات یا ماده نه ده عقل کې راتلای شي دا مادیات دي دا عقل کې نشي راتلای ولانه يخرج عن العلم
بل دا د وجه دینه علم بالجزئیات المادیه جزئیات مادیه عندما يقول بارتسام صورها في القوايا والآلات عندما يقول بارتسام صورها في القوايا والآلات دا علم په جزئیات مادیه ولې وته وځکه جزئیات مادیه خو نه راځي عقل کې کنه چیرته وي دا قوا او آلاتو کې وي قوا او آلاتو کې چې مشترک کې خیال کې دلته پراتی عندما يقول په دې ځای هغه چې وایي بارتسام صورها چې مرتسم کېږي منتقش کېږي صور دي جزئیات مادیه فل قواي والآلات په قوتونو په آلاتو کې چې آلات ته عقل دي چې مشترک را خیال ده عقل کې خپل نه راځي خو په وکنه بس ستړي